بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زم شیرین زاده ایو ور بیا تاسو سره د شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب سره نیغ په نیغ تاسو مخامخ یو او پدې کې پروګرام زموږ مقصد دا دی چې د یو غنټه یا په باندې یو غنټه ټایم زموږ سره چې کم دی د قیمتي شي او د الله او د الله د رسول خبرو شي او مطلب دا پدې کې موږ سې زده کو ما زموږ د پاره وړي وړي خبري خو اکثر هغه ډېر غټي غټي او هغه د انسان ډېر زیات خیر سړي ته رسي په کوم خبرو باندې چې مطلب دا موږ نه پوهیږو نو هغه به موږ د مولانا صاحب نه زده کړه کوو چې هغه موږ ته ووایي ولې چې موږ انسانان یو کمزور یو او نه پوهیږو نو مطلب دا دی دا به نه کوو چې یاره موږ په هر څه پوهیږو نو زده کړه هر ټایم پکار ده هر ټایم مطلب دا د علم طلب پکار دی او د لهته پور خلک وایي چې علم حاصلېږي نو مطلب دا دی کوشش به کوو چې په خپل دا کې خیر خلکو ته ورسو. زه په دې پروګرام په آغاز کې دا خبره وکم چې نن پسواد کې یا په دا کې چې کوم ماحول دی موسم انتهایی خو خپل دی شاندار موسم دی. د دې نه علاوه د قرنطینه د کورونا وایرس نه چې کوم مریضان دي تر اوسه پورې لاغه نه دی دغه شی رپورټ شي موږ ته تعداد نه راغلی چې څونه دي تاسو سره به هم شیر کوو خو ټولو نه مخکې زه دا خبره وکم د مولانا صاحب په نوټس کې مراولم نن په لاهور کې او په مختلف علاقو کې چې کوم قرنطینه سنټر جوړ شوي دي د هغې کسان چې کوم دي تر اوسه پورې لا د هغو په تحویل کې دي نن اوومه ورځ ده چې اتمه ورځ ده او د هغو ټسټونه هم نیګټیو راغلي دي او هغو ته دا اجازه هم نشي چې تاسو خپل کورونو ته لاړ شئ هغه لکه هغو په تحویل کې دي لانې راپرېږدي نو زه د په دې پروګرام په وساطت سره چونکې دا خو یو دیني پروګرام دی خو چونکې دا یو میسج ښه میسج دی چې کوم دا مسافرونه دي هغو تکلیف دی او هغه مطلب دا دی هغه په هغه ځایونو کې لا تر اوسه پورې په کوارنټاین کې دي او د هغو نه 15,000 او 6,000 روپۍ شپه د هوټل هم مالي او 800 روپۍ او 1,000 روپۍ د کاني مالي نو مطلب دا چې دا لکه یو ډېر مصیبت زده خبره ده خو دغه خبره خو ما په خپل ځای وکړه زه به اوس راشم دیني خبر الله چې کوم زموږ د پروګرام ټاپک دی او کوم چې زمونږ اصل ایشو ده مولانا صاحب دا کوم په روزه کې خو مطلب دا دی چې هر ثواب او هر دغه چې کوم دغه دغنه دی او د عذاب خبره موږ هم وکړه چې غلط کارو کې دغه سزاګانې هم مطلب دا زیاتې دي په هغې لحاظ سره خو زه دل راځم چې په صدقات کې خیرات کې فطره کې او پدا کې د دې کې څه فرق دی بل ما دا اورېدلي چې کته خپل ځانه بلاګانې هټول غواړي نو ته صدقه ورکړه نو چې آیا دا صدقه څه شی دی په زکات کې په دې کې که تاسو مختصر انداز کې لږ ډیفینیشن وکړئ چې مطلب دا دی په دې کې څه فرق دی زکات خیرات فطره او مطلب دا دی خیرات جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون د قرآن کریم یو مختصر آیت کریمه ستاسو د وړاندې ما تلاوت کو الله تبارک وتعالی فرمایي اے د ایمان خاوندانو تاسو ځان کې د الله نه یره پیدا کړئ اتقوا الله د الله یره په ځان کې پیدا کړئ وابتغوا الیه الوسیله او الله تاسو د تقرب حاصلولو لپاره لټون وکړي یعنی هغه څه شي کې دی شي چې تاسو په الله پاک ته نږدې کېدئ شئ وجاهدوا فی سبیله او د هغه پر رضا د هغه په لار کې تاسو کوشش وکړئ مقصد در دې ټولو نتیجه بسي لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ د آیت کریمه خو سیده ساده ترجمه دا وه او د دې نه موږ ته دا نتیجه حاصلېږي چې ګوره الله تبارک وتعالی چې زموږ خالق او مالک دی او موږ د هغه بندګان یو او موږ د هغه مخلوق یو الله تبارک وتعالی د خپل مخلوق داسې بې اثرې نه دی پرېښودی په تیارو کې نه دی پرېښودی په بې علمۍ کې نه دی پرېښودی دته د علم رڼا ورکړي دته د پوهې او د شعور یو نعمت ورکړی دی او دا د دې دپاره در کوم چې تاسو ته په صحیح معنا باندې کامیابی حاصل شي اوس کامیابی څه شی دی یعنی کامیابی د آخرت کامیابی
ځکه د دنیا د کامیابو شاته د ناکامۍ یو توره هم په سړي باندې ځوړند دی. که موږ په دنیا کې په مختلفو مرحلو کې کامیابیږو، په امتحاناتو کې کامیابیږو، لیکن دغه امتحان ته چې موږ کینو یا زمونږ ریزلټ آوټ کیږي نو زمونږ په اړه کې دا یو وسوسه یي ډېره کېدی شي چې زه په دې کې ناکامه شم یا په دغه مرحله کې به زه ناکامه شم. په دغه مرحله کې نو الله تبارک وتعالی د دنیا کامیابی چې دا داسې کامیابي خو نه ده. اصل کامیابی هغه وي چې د هغې نه پس د ناکامۍ تصور نه وي. یعنی کامیابي نه ختمېدونکې کامیابي پکار ده. دا بس کامیابي چې نن زه خوشحاله یم او سبا په سرو سترګو باندې ژاړم، دا خو کامیابي نه شوه. نو موږ ته الله تبارک وتعالی چې څومره احکام راکړي دي نو په هغې کې موږ ته الله تبارک وتعالی د منلو په صورت کې د کامیابۍ زیری خامخا راکړی دی. اولئک هم المفلحون، یعنی په چا کې چې صفتونه موجود دي، د کمال صفتونه د الله پاک د طاعت او د عبادت او د قیامت د آخرت د یری او د خوف دا ټولې خبرې موجود وي نو دې کسانو ته الله تبارک وتعالی مفلحون وي. دا کامیاب خلک دا دی. لہذا معلومه دا شوه چې کم چې د ایمان خاوندان دي، اهل ایمان نارینه او زنانه د الله په نسبت باندې کامیاب خلک دي. بیا د ایمان سره چې کم زموږ د ایمان مقتضیات دي او کم چې زموږ د ایمان تقاضي دي نو د هغې پوره کول هم ضروري دي. او دغه چې موږ تقاضي د ایمان پوره کوو د دې سره به زموږ په ایمان کې د الله په ذات باندې په یقین کې ترقی راځي او دا مطلوب هم ده او دا مقصود هم ده. لہذا دلته الله تبارک وتعالی موږ ته اورنی حکم چې کړی دی دا خبره د مؤمنانو سره الله پاک دی، د نور خلکو سره سکار نشته په دې ځای کې. مقصود خطاب دی د مؤمنانو سره او هغو ته د دې خبرې اورنی حکم دی چې تاسو اتقوا الله. تقوا څه ته ویل کېږي؟ تقوا موږ اورو بار بار. تقوا مطلب دا دی چې انسان څه هم عمل کوي یا څه هم دی د خپلې خولې نه ادا کوي، دی د دې خپلې وینا او د دې خپل عمل په باره کې اول دا سوچ کوي چې یاره زه دا کار کوم یا زه دا خبره کوم چې دا خبره خو به زما د الله د مرضۍ نه خلاف نه وي. زه چې دا کار کوم اصل نه چې دا زما د الله د مرضۍ او زما د الله د رضا د خلاف او دا د الله پاک د ناراضګۍ او د الله تبارک وتعالی د عذاب باعث وګرځي. نو دی به هره خبره دا به تلی او بیا به وي. دغه شانې هر عمل چې دی کوي نو مخکې د کار کول نه به دی لس پیرې سوچ وکړي چې دا کار زه کوم او د دې په هر جهت باندې غور او فکر وکړي او چې بیا یې کله رڼه مطمئن شي بیا چې کم باندې د دغه مطمئن شو د پې د الله پاک سره مشوره وکړه. که دا استخاره چې موږ وایو دا استخاره هم د الله پاک سره د خیر مشوره کول دي، د الله پاک نه د خیر دعا غوښتل دي. الله که دا کار زما دپاره بهتر وي د دنیا په لحاظ سره د آخرت په لحاظ سره فی الحال په آینده دور کې زما دپاره د خیر او د برکت وي نو الله پاک ماته یې اسانه کړي او زما دپاره یې فراهم کړي. دا موږ دغه استخاره چې کوم زما په حق کې بهتر د هغه الله پاک د هغې ماته رهنمایي وکړي. نو موږ استخاره هم د الله پاک سره مشوره بیا یو کار ټیک شو موږ په د پوهه خلکو نه رایه واخیسته هغوی دا کار بالکل ټیک ته وایي کروره. نو اوس دا تقوا ده او د تقوا یو بل مفهوم دا دی چې بھائی خپله زندگی د الله تبارک وتعالی د حکم او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق تیرول دا تقوا ده. کم څوک چې هغه د الله پاک احکام د حضور علیه السلام د مبارکو ارشاداتو د هغه د سنت مطابق تیری دا کامیاب سړی دی، دا متقی سړی دی او دی په صحیح معنا باندې پرهیزګار دی. اوس دا پرهیزګاري دې ته نه ویلی کېږي چې زما په لس کې زر تسبیح وي 1500 تسبیح دې زه اړوم او راړوم، لیکن زما اخلاق زما اعمال زما معاشرتي کردار هغه داسې ناکاره دی چې خلک وایي یاره دې سړي خو دا مسلماني وشرموله او دا سړی په دې ګیرو او پټکیو په دې تسبو باندې خلکو ته زوګور دی. دا نه ده پکار. اصل شی د انسان بنیادی کردار دی او د کردار نه د انسان شناخت کیږي.
د کوم کردار سره دی. لهدا د دې وجنه تقوا دا ده چې وایي هر کار چې مونږ کوو نو په دې کې به زموږ خپل ذاتي خواهش نه وي. اول مقصود د ذات په هغې کې د الله پاک رضا او د الله تبارک وتعالی رضا په هغه اعمالو باندې انسان ته حاصلېدی شي چې کوم د جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ښودلې طریقې عین مطابق. زه به ګوره لکه مونځ دی، الله تبارک وتعالی ما ته په قرآن کریم کې د مونځ حکم کړی دی، اقیم الصلاة، تاسو مونځ قائم کړئ. لیکن که تاسو ګورئ د اول نه د اخره پورې په قرآن کریم کې مونږ چې دا کومه طریقه باندې مونځ کوو چې قرات دی او رکوع ده او بیا قومه ده او بیا سجده ده او بیا جلسه ده او بیا قید اخیر، دا خو په قرآن کریم کې نشته. دا مونږ ته چا ښودلی دی؟ دا د الله حکم و، خو په دې باندې د عمل طریقه مونږ ته جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. لہذا مونږ به د الله حکم د حضور د طریقې مطابق چې پوره کوو دې ته ویلی کېږي. بیا دا خبره چې تاسو وابتغوا الیه الوسیله، تاسو هغه لارې چارې ولټوئ، هغه اعمال ولټوئ کم چې تاسو الله تبارک وتعالی ته نږدې کوي. اوس انسان الله پاک ته په څه سره نږدې کېږي؟ علماو مختلف اعمال ذکر کړي، هر چا د خپل ذوق او د خپل شوق مطابق. لکه حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو ډېر لوی امام تیر شوی دی، ډېر لوی محدث، او د دې امت په هغه د شمار په هغه خلکو کې دی چې هغه د الله تبارک وتعالی د دین لپاره ډېر زیاتې سزاګانې خوړلې دي او قید و بند د هغې صعوبتونه یې برداشت کړي دي. هغه چا په خوب کې ولیدو، په خوب کې ما الله پاک ولیدو او ما د الله پاک د خوب کې انسان تا ته په کم عمل باندې زیات نږدې کېدی شي. نو ما ته الله پاک وویل چې د قرآن کریم د تلاوت په ذریعه سره، د قرآن کریم په تلاوت سره ما ته انسان نږدې کېږي. بهرحال الله پاک ته چې حسب حال کم اعمال دي سي هغه موږ اختیار کړو چې وایي هغې کې موږ الله ته نه. لکه اوس ګوره رمضان دی، د دې رمضان مبارک په برکاتو کې دا ښه ګڼي چې ګوره موږ ته الله تبارک وتعالی په روژه کې د رمضان په دې مبارکه میاشت کې د عبادت یو ذوق راکوي. دا ذوق د عبادت چې په عامو ورځو کې دومره نه وي او په هر چا کې بیا نه وي. که تاسو وګورئ نو زموږ دا جوماتونه او زموږ په دې محلو کې دا آبادي او دا خلک دا ټول کال موجود دي، لیکن په روژه کې زموږ ټول جوماتونه ډک شي او لاندې ډک او له پاسه ګیلې ډکې او له پاسه چت هم ډک او د بار صحن هم ډک، خلک تراویح کوي او خلک روژې نیسي او خلک به خیر و خیرات کې، څوک زکاتونه ورکوي او څوک نفلي صدقات ورکوي او څوک د یو بل کره روژه ماته افطاري لیکي. دا ټول عملونه دي چې په دې باندې انسان پاک ته نږدې کېږي. یا موږ پکې د تراویح عمل الله پاک موږ ته نصیب کړي. نو ګوره تراویح هغه چې موږ څومره هم کوو نو په دې کې موږ د خپل عام د روټین چې کوم پنځه مونځونه دي د هغې نه سیوا مونځ موږ کوو، 8 رکعاته څوک کوي، څوک به 6 رکعاته کوي. نو په دې 6 رکعاتو کې الله تبارک وتعالی موږ ته د 40 سجدو کولو توفیق راکړي. او دا سجده دا یو عمل دی چې الله پاک ته انسان په دې کې د ټولو نه زیات نږدې کېږي. د سجدې په حال کې انسان الله پاک ته ډېر زیات نږدې کېږي. او په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی موږ ته دا نسخه ښودلې ده که تاسو زما تقرب او زما نږدېوالی حاصلول غواړئ نو سجده وکړئ، په دې به تاسو زما قرب حاصلېږي. بل حکم دا دی وجاهدوا فی سبیله، د الله تبارک وتعالی په لاره کې تاسو مجاهده وکړئ، کوشش محنت بھائی زیات نه زیات په عبادت کې او د مخلوق په خدمت کې ځان ستړی کول دا مجاهده. وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. الله زموږ کامیابي غواړي، ځکه د کامیابۍ لپاره چې کوم اصول او طریقې دي دا موږ ته الله تبارک وتعالی غواړي. لهذا موږ له پکار دی چې موږ د الله تبارک وتعالی د کتاب قرآن حکیم چې ګوره ډېره اساني ده. موږ که وغواړو نو یقینا موږ په خپلو دیرو کې به ناست یو، موږ د قرآن کریم په تعلیماتو باندې ځان پوه کولی شو او مختلف چینلې دي په هغه چینلو باندې که موږ وګورو باید د اهل حق علماو
او زمونږ د خپل علاقې علما دي چې موږ د هغو په ژبه هم پوهېږو، موږ د هغو زموږ په مزاج باندې هغوی پوهېږي او موږ د هغو په مزاج پوهېږو، د هغو نه موږ ته خیر را رسېدی شي. لیکن د هر سړي خبره اورېدل دی پکار، کوم باندې چې ستا اعتماد دی هغه خبره واوره او په هغې باندې ځان پوه کوي. قرآن کریم متعلق بعضې کالمونه لیکلی کېږي، کتابونه لیکلی کېږي. موږ پکار دا ده چې خپل فارغ اوقات هغه موږ په مطالعه کې تېر کړو. که څوک هغه لوستل کولی شي، نو ګوره د کتاب شوق زموږ د خلکو زړه نه ووتو. پخوا به زموږ په کورونو کې د مشرانو سره زموږ د زنانو پخوا ټول سبق نه ویلی، لیکن څومره چې مشرانې زنانه وې هغو سره د پښتو کتابونه هغه د پښتو کتابونه به په کور کې لوستل، د هغې مطابق به عمل کوو او خپله زندګي به یې پاکه تېروله. نو اوس موږ کتاب هم نه اخلو او نه کتاب موږ ګورو. د کتاب د کتلو لپاره زموږ سره ټایم نشته. د مطالعې شوق په موږ کې پکار دی او د دین چې کومه مسله راځي د هغې متعلق په بازار کې کتابونه میلاویږي، موږ دغه کتابونه ځان سره واخلو. 2-3 کتابونه دي په یو موضوع باندې واخلو، هغه دې موږ وګورو او په هغې کې د موږ ځان په ټولو خبرو باندې پوه کړو. که موږ حج له ځو نو پکار ده چې د حج دپاره چې کوم احکام په کتابونو کې میلاویږي هغه ځان په بازار کې کتاب 1-2 کتابونه راواخلو، د هغې مطالعه وکړو، په هغې باندې ځان پوه کړو، د یو عالم نه پې ځان پوه کړو. بهیې موږ به حج له ځو نو داسې په تیاره کې خو به نه ځې چې ته دغه شان د کور نه روان شوې او حج له لاړه. د هغې دپاره څه تیاري پکار ده، هغه دې موږ زده کړو. روژه راله، د روژې متعلق علم حاصلول دا خو فرض دی، ځکه روژه فرض ده. یا موږ ګوره خپله خور لور په نکاح باندې ورکوو، خپل بچي له موږ نکاح کوو، نو هغه پکار دی چې د نکاح د احکام او د نکاح د مسایلو نه خبر شي چې بهی زما نکاح په څه خبره باندې ماتېدی شي، زما نکاح په کومو خبرو باندې به ټیک پاتې کېدی شي. لہذا د دې نه هم ځان خبرول پکار دي. موږ ګوره خپله خور لور واده کوو، خور ته هم دا پته نشته، لور ته هم دا پته نشته چې په ما باندې د خپل خاوند څه حقوق دي او خاوند ته هم دا پته نشته چې په ما باندې زما د ښځې به څه حقوق دي، په ما زما د سخر خواقې څه حق دي. جنۍ ته دا پته نشته چې زما د سخر خواقې په ما څه حق شته او که نشته را باندې په ما د خپل خاوند څه حقونه دي. لہذا دا ضروري ده چې موږ هر یو عمل کوو. نو زموږ د دین اسلام داسې دین دی چې په دې کې زموږ دپاره په هر شي کې رڼا موجود ده. د هر شي دپاره که زه تجارت او کاروبار کوم نو زما دپاره د تجارت او د کاروبار دپاره هم په دین کې رڼا موجود ده. د دین کتابونه شته، هغه دې موږ وګورو او په هغې دې موږ ځان پوه کړو او خپل کاروبار دې موږ د دین مطابق کوو، د الله د حکم او د حضور د طریقې مطابق چې کوو، نو زموږ دا کاروبار به هم عبادت شي، زموږ دا نکاح به هم عبادت شي، زموږ دا غم خادي به هم عبادت شي، که دا د الله پاک د حکم او د حضور د طریقې مطابق شي. انشاءالله زموږ دپاره به په قدم قدم باندې الله پاک موږ ته موقع راکوي ځان ته د نږدې کېدو، د آخرت د کامیابۍ، په دنیا کې د باعزته زندګۍ اصول الله موږ ته راکړي دي. خو الله دې په موږ ته سمجھ راکړي او الله دې په موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي. دا مختصر خبرې مخکې عرض کړې، خو راځم اوس هغه بنیادي یو سوال له دا سوال شوی دي چې خیرات او صدقات او زکات او سرسایه وغیره په دې کې څه فرق دی؟ ګوره دا اوله خبره خو دا ده چې خیرات لکه موږ نفلي خیرات وي. نفلي خیرات دا دی چې بھائی هغه په ما باندې واجب نه و، لیکن الله پاک د طرف نه په ما باندې څه تکلیف راغلی او څه پریشانی ما ته راغلې وه او ما دا وویل چې اوس الله پاک رحم وکړو او زما هغه پریشاني او زما هغه تکلیف ختم شو، نو زه به انشاءالله العزیز دا الله په نوم باندې خیراتي خوراک تیار کړم، یا به مقصد دا دی چې چا غریبانو له څه دغه وکړم، د هغو کورونو ته به څه راشن ولېږم، یا په هسپتال کې بیماران دي هغوی دپاره چې کوم فقیران مسکینان خلک دی هغو له به زه دوايانې واخلم، علاج مرجع، یا چاله به کپړې واخلم، چاله به پیزار واخلم، چاله به کتابونه واخلم. دا ټول خیراتي عمل دی، خیرات. او دا خیرات ته د هر چا سره کولی شي، هر چاله. یعنی دا ته دې کې مسلمان کېده ضروري نه دي. که یو سړی خپل خیراتي پیسې یا نفلي صدقه هغه چاله ورکوي، نو دا ضروري نه ده چې دا چاله چې ورکوي دی د خامخا مسلمان وي. دا تخپل خیر و خیرات یو غیر مسلم له هم ورکولی شي، غیر مسلم ته ورکولی شي.
هغه مقصد دی چې تا ول کور ته راشن لېږلی شي، هغه بیمار دی ته ول علاج معالجه کولی شي، هغه بچي د تعلیم کوي هغه سره ته د سکول په مد کې هغه له کتابونو او کاپیان سټیشنري وغیرہ اخیستی شي او هغه له یونیفارم اخیستی شي. دا ټولې خبرې دا چې څنګه ته د مسلمان دپاره کولی شي دغه شانې غیر مسلم دپاره هم ته دا کار کولی شي. دا عام خیرات دی او دا خیرات کې په دې خیرات کې بهتر طریقه څه ده؟ بهتر طریقه دا ده چې بھائی لکه دا ته حضور علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې اووه کسان داسې دي چې دا به د قیامت په ورځ باندې د الله پاک د عرش د سوري لاندې ولاړي. په هغې کې یو هغه سړی هم دی چې هغه چاله په ښي لاس باندې صدقه ورکي، خیراتي شی چاله په ښي لاس باندې ورکي او دغه ګس لاس ته هم پته ونه لګي چې د څه ورکړي دي. دا سړی چې هغه دا پټ لاس ورکي چاله چې د ده ګس لاس ته هم پته ونه لګي چې ما تنفق یمینه د دې ښي لاس دې سړي له څه ورکړو. دا نفلي صدقه دا که تا هر چا وکړه، دا که یو شپې په تیاره کې یو سړی روان دی او بس د خو جیب ته لاس کو او د خپل جیب نه څه پیسې راویستې او په لاره ولې سړی مخې له ورغې د نه پېژندو چې دا څوک دی، خو هغه ته وي السلام علیکم او د هغه سره لاس میلاوهو او د لاس میلاوهلو په دوران کې هغه ته په لاس کې پیسې کېښودې او لاړو دی. هغه سړي هغه موټی بندولی دی چې دا ماله چا سره کړلو، هغه چې لاړ رڼا ته وایي کتل نو په لاس کې ورته چا پیسې یې وي. ټیک ته وروره دا نفلي صدقه ده، دا د دې مالدار دپاره اخیستل هم جایز دي، که دغه سړی غیر مسلم هم ونه ورکول جایز او که دا سړی غریب نو هم ونه ورکول جایز. دا شو د خیرات مسله. لکه موږ چې خیرات په کلي کې کوو نو په هغې کې به لکه موږ څه غله تیاره کړو، چاول پاخه شي به او په کلي کې موږ خپل خپلوان هم راولو، خپل ګاونډیان هم راولو او د کلي معززین او مشران او ښه مالدار خلک ورته موږ راولو. نو دا نفلي خیرات دي. نفلي خیرات دا ته هر چاله ورکولی شي. د هغې نه چې کم پاتې شي موږ چرګانو ته اچو یا زموږ مقصد دی چې په خوا او شا کې سپي هغو ته یې واچو چې باید د دوی په کوم برخه وشي، یا والي یو ځای کې ټک وي یا وایي میږي به یې وخوري، دا هم د الله مخلوق ته په دوی باندې خیرات کېږي. نو یو دا نفلي خیرات دي، دې ته ویلی کېږي صدقات نفلیه. د دې نه علاوه دوه قسمه خبرې نورې پاتې شوې، یو دی زکات او صدقات واجبه. زکات او صدقات واجبه. زکات خو زکات ته ویل کېږي چې د مال 40 روپۍ یعنی 2% په 100 کې 2.5 روپۍ مونږ په زکات کې ورکوو. چې څوک صاحب نصابي او هغه باندې کال تیر شي او مال باندې او مال نامي وي نو هغې باندې به زکات ورکوي. خو د زکات دپاره دا ضروري ده چې د دې مستحق به هغه په خپله باندې صاحب نصاب نه وي، هغه فقیر به وي، مسکین به وي، مسافر به وي، یو طالب علم به وي، هغه راته دا ورکولی شي. خو د هغه مسلمان کېدل ضروري دي. زکات غیر مسلم له نشي ورکولی. زکات به ورکوي صرف مسلمان له، او هغه مسلمان له چې په خپله باندې صاحب نصاب نه دی، هغه زکات او سرسایه په هغه باندې واجب نه ده، هغه له ته د خپل زکات ورکولی شي. دا زکات دغه رنګې سرسایه چې صدقة الفطر ورته ویلی شي، دا زکات صدقة الفطر دا مسلمان ته ورکولی کېږي او هغه به په دې باندې قبضه کوي، هغه به موږ د دې مالک کوو، زموږ زکات به ادا شي، زموږ سرسایه به ادا کېږي. د دې نه علاوه چې کوم د حج په موقع باندې یو سړی لاړو او د هغه نه په حج کې یو غلطي وشوه او د هغې په وجه په ده باندې دم لازم شي، نو هغه دم چې دی ګډې حلال کو یا یې اوښ حلال کړی یا یې غوا حلاله کړې ده، خو دا یې په دم کې حلاله کړې ده. نو د دې غوښه دا حاجي صاحب او دا عمرې والا په خپله باندې هم نشي خوړی او په مالدارو ملګرو باندې هم نشي خوړی. دا به د حرم په فقیرانو مسکینانو باندې تقسیموي. بل دی نظر. نظر دې ته ویلی کېږي چې یو سړی وایي که الله پاک زما دا فلانې کار وکړو نو زه به ګډ حلالوم، که زما دا فلانې بیمار الله پاک جوړ کړو نو زه به سنډه حلالوم. اوس دې ته ویلی کېږي منښت او دې ته ویلی کېږي نظر. اوس چې کله دا کار وشو
او هغه بیمار الله پاک جوړ کو یا هغه سړی الله پاک د قید نه راویستو یا دا سړی الله پاک د سفر نه کور ته راوستو او تا دا ویلو چې زما د ورور او زما د بچي الله پاک روغ جوړ خپل کور ته راوستو نو زه به یو سنډه خیرات کوم او زه به ګډ علالوم او زه به دیګونه پخوم د الله دپاره اوس چې دی کله الله پاک روغ راوستو نو د دې نظر پوره کول په تا باندې واجب دا ګډ علالول یا دا سنډه علالول یا دا دیګونه پخول دا د باندې واجب شو خو دا به یاد ساتئ چې دا نظر چې دی دا واجب عمل دی لہذا دا به هم فقیرانو او مسکینانو لور کې دا په مالدار باندې هم نه خوري او په خپل به هم نه خوري دا د نظر او د منښت حکم دی دا به تو ورکې د نظر او نیاز شو یا د دم کم په حج کې وشي دغه د جنایت توجنه چې به لکه بغیر احرام نه وسړی داخل شي حرم شریف ته نو هغه باندې دم واجبېږي د دغه ګډ چې دی علالۍ یا پیسه دی علالۍ نو د هغې خو دی په خپله باندې حاجي صاحب نه خوري دا به د حرم فقیرانو له ورکوي دغه رنګې چې کوم یې مونږ منښت کوو کوم مونږ نظر ومنو نو دا نظر به په خپله باندې هم نه خورو زمونږ بچي به یې هم نه خوري بلکې دا به مونږ فقیرانو له ورکوو که فقیر زما ورور دی هغه له هم ورکولی شم که هغه زما خور ده هغه له هم ورکولی شم خپل ګاونډي غریب له هم ورکولی شم او که زما په خوا او شا کې د دین طالباني او سټوډنټاني هغو له هم ورکولی شم اگر چې په کور کې دی مالدار دي په مسافر باندې کېږي ځکه مسافر اگر چې په کور کې به ډېر فقیر وطن کې ډېر مال دی لیکن په مسافرۍ کې ورسره څه نشتي نو په ده باندې هم خیرات دي د له هم ته ورکولی شي دا پکې یو بنیادي فرق دی او د دې د مونږ لحاظ ساتو بل سوال پکې شهزاده صاحب ها سوالونه خو ما سره جمع شوي دي چې دا یو کس دی چې هغه وایي چې یاره په سونه باندې زکات شته که نشته د هغه دا سوال دی او په سونه باندې په سرو زرو باندې زکات شته که نشته اصل زکات خو په سرو زرو او په سپینو زرو دی اصل زکات چې دی دا اموال چې دي سونه چاندي سره زر او سپین زر اصل اموال خدا دي په دې کې زکات دی لیکن زموږ سره که دا سره او سپین زر نه وي نو د دغه مونږ ګوره کله چې مونږ چاته د زکات نصاب بیانو که نه نو مونږ ورته داسې وایو چې 9.5 تولې سونه چې د چا سره وي یا د 9.5 تولې سونې مالیت چې د چا سره وي نو په هغه به زکات واجب وي یا 52 تولې چاندي چې د چا سره موجود وي یا د دې 52 تولې چاندي قیمت د چا سره موجود نو په هغه به زکات واجب وي نو په زکات په سونه چاندي باندې زکات شته بالکل ټیک شو بل دی چې وای زه خپل رور ته زکات ورکولی شم زما غرور زما سره یو ځای دی مشترکه دی زما سره د یو ځای نه مطلب سره چې د هغه ګټه وټه جدا ده او که د ګټه وټه کې شریک دی نو دغه خبره کوي خو زما سونه خیال دی نو ګټه وټه دی کوي ورته سره ووسي نو مطلب دا دی چې لکه اکثر که ستا خیال جینډ پیمنټي سیسټم یې که نه زمونږ نو په هغې کې هغه یو کسې ګټي او ټولې خوري نو زما خیال هم د ته اشاره دغه طرف ته ده نو داسې بیا چې کله زمونږ ګټه وټه یو وي او د هغه تاوان زما تاواني او زما ګټه د هغه ګټه او په دې کې مونږ د یو بل سره حساب کتاب نه ساتو نو بیا خو نه ده پکاره بیا احتیاط دا دی چې مونږ د دې رور لو نه کړو ها که د دې رور ښځه وي زمونږ ورنداري او هغه د زکات مستحق وي نو پکار دی چې مونږ بیا خپل ورندار له ورکړو واه بالکل ټیک بالکل ټیک بالکل ټیک بهترین جواب او جی بل سوال دی چې دغه وایي یو کس ته هغه دا وایي چې زه په مانځه ودرېږم وضو مې وکړه اودس مې وکړه بیا لکه لاړم په مانځه ودرېدم خو دا مې شک شو چې قطره رانه لاړه یا نو په دغه وخت کې به زه څه کول پکار دي ماله دا یو خبر ده چې ګوره یو سړي ته د وسوسې مرض دی وهمي دی وسوسه ورته کېږي خو د دې سړي لپاره حکم دی کوي چې کله یو سړی اودس وکړي ښه په تیسۍ د اودس ماته کړی دی په صحیح طریقې سره استنجا کړي د اودس یې وچ کړی دی او بیا مقصد دی چې د چاردام کړی هغې په مانځه باندې ودرېدو د مانځه په دوران کې دی محسوسوي چې یاره زمانه کې ته د وړو بولو قطره خارج شوې ده دا خبره که د ده په ژوند کې په اول ځل باندې راغلي او مخکې نه راغلي
ټیک شو نو دې دا اګنور کی نظر انداز دي خبره پوه شئ کنه چې څو پورې د یقین نه راځي د شک بنیاد باندې نزي چې تر څو د یقین نه راغلي چې دا واقعي د وړو بل قطردان بیا راشي او دوباره باود شو لیکن کدا وسوسه دته په ژوند کې په اول ځل باندې په مانځ کې راغلي او صرف وسوسه او داغي حقیقت نه نو دې خپل مزنه ماته دې مسپوره کی لیکن که وسړی ته دا بار بار راځي بار بار دا خبر راځي په یو مسبخین مانځ کې او مازیګر کې او جو سره چودري کې غریب دا په hebat کې ويره کې دې شي دا چل شي بیا د جمعه تر دانګي او په دا سبا نه بیا شروع کوي نو د دې سړي لپاره یو طریقه خدا ده چې باید دا سړی دی چې کله دې په مازه ودرېږي نو په دغه وخت کې دې او د سوي په الحال دې او د سوي او فور دې په مازه باندې ودرېږي دا وسوسه به ختم شي او د مخ کې نه کده او د سکي هغه دې څنګه کې دې دغه دې وهمي دې د دې وجنه بعضي علما دا د علاج خي چې ګوره لکه یو سړی د سي قسمه د وسوسې مریض دی یو خو سړی واقعي بیمار دی او دا غره د پیشاب او د قطري زی بیا خو ټیک تا بیا خو به او د سماتيږي لیکن یو سړی وهمي دی هغه چې کله لکه د مانځن را ځان فارغ کیو ګوري نو نه قطري نه هغه پرتګلون شي نه کپللم د شي هیڅ ترم نه شي خو دا اصل مقصد دی چې ذهن کې دا خبره راځي چې را لمه بګیدې شي کې دې شروط نه کې دې نه راوتی و خطر دا کوم امکان شته ګره نو چې دا امکان شته نو ته چې دا یو جانب غالب کې دا بل جانب غالب کړي نه شي خبره ختم شو نو کداي نه د سړی مستقل وهمي مریض شي بیا خو دې چت لا دیم نه کینی د پنکې لاندې دې نه کینی وای کې دې شي پنکره باندې راټاو شي او کې دې شي دا چترا باندې راټاو شي او د بیلې د تار لاندې ودرېږم نه یو کې دې شي نه سفاره د شي او دا تار باندې راټاو شي نو دا خو بیا وروسته ډېر لوی بیماری ته ورسېده شي ها د نفسیاتي مریض به کې دا سره نو که اول ځل کې دا وخترت پیښه شوی هغه نظر انداز دي کې هغه اګنور کی چې به هیڅ چندل شي د یو صحابي راغی او صحابي په وهم مریضو هغه پیغمبر علیه السلام ته یا د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه چې کله په مانځ باندې ودرېږم نو ماته د خپل خپو په منځ کې څه یخواله محسوسیږي لکه ماته د شي محسوسیږي چې زما هوا خارج شو لیکن د شي خو یې نه خو اسې ماته څه شک نه وشي نو حضور علیه السلام هغه ته جواب ورکړ دغه جواب دی على اسلوب الحکیم مطلب دا دی هغه وی ګوره چې تر څو پورې تا आवाज نه اوریدلې یا تا بوی نه محسوس کړي مستاو د سنباتي د دې مطلب د جواب دا شو د جواب مطلب دا شو چې ګوره تب د شي یو عمل اختیار کی چې د هغه په وجبانه ستا د وسوسې دا مرض کړي دا ختم شي او آینده لپاره ته د شي معمولی خبرو باندې پریشانی نه راځي او ګوره پاتې شو یا خواله پرېدا په یخواله د سنباتيږي کستانه بوی محسوس کړي یا تا आवाज اوریدلې نو بیا خو د سمات خو کدي سي نه مستاو د سمات نو دا ډیر ورته کدا احساس چې بای واقعي زمانہ قطره تلیدا او هغه موجود د پکپړه باندې نو بیا خو د لړشي او هغه کپړه دی ومنځي دوباره د مقصد او د څه کې مضبوط خو کدای په اول ځل راغلي او مخکې د سي نه لہذا هغه د مقصد درې شي دا اګنور کی هیڅ خبره نشته دا وسوسه او دای شیطان پر لړ کې یو خطر پیدا کوي ها لہذا د دې دا چې یو په ختمه کړي به د سوت نه کیږي بل یو سوال دغه والا سوال کوي هغه زوړ کس بیا سوال کوي چې دا ټول هر څه چې کم دین دا وای لکه زما دی مال زما دی هر شی زما دی نو زلکه د خپل جواب نه مطمئن نشم لکه مطلب د دا دی چې دا رور د ګټه نه پاوس دا نشته خو ټول هر څه د دي نو ته لکه د خپل زکات رور لور کولای شي بیا ور کولای شي بالکل ټیک تا چې هر څه د دي لکه اخلي په خپل نوم اخلي ک گاډي اخلي د خپل نوم باندې اخلي ک کاروبار کې د خپل نوم باندې کوي نو بیا خو ټیک تا هغه رور یو خدمتګار په حیثیت باندې دی هغه رور خدمتګار دی یو خدمتګار د زکات امر کولای شي او خیرات ول امر کولای شي بالکل ټیک شو بل سوال دی ورور کوي چې هغه وایي چې را پروژه کې خراب خیالات سړي ته راځي نه پاغي روزه ماتيږي د روزي د ماتېدو لپاره خیالات باندې روزه ماتيږي
ګوره یو خو په خپله باندې د سړي ذهن ته خیالات راځي او یو سړی د خپل ټیم پاس کول دپاره مختلف سوچونه کوي، یعنی قصدن ارادتن په خپله باندې سوچونه راولي ذهن ته. دا خو په خپله راوستل ټیک نه دي، لیکن که کوي نه راولي او د ځان نه راځي، یا به د مانځه په دوران کې بعضې وخت داسې وشي چې به یې لکه موږ په مانځه باندې ولاړو په امام پسې او زمونږ هغه په مانځه کې حاضر نه وو، په دې لحاظ سره چې به یې کله موږ په ګاډي کې روان یو او کله موږ د دوکان حساب کتاب کوو او کله د خپل کاروبار حساب کتاب په مانځه کې موږ کوو، نو که دا شی ته قصدن کې چې یاره هسې ولاړې مولوي صاحب په لګیا تراویح کوي او یو سپاره سبق په پکې دی وایي نو زه پکې خپل دوکان حساب کتاب کولی شم، نو په قصد باندې لکه یو طرف ته سوچ دی بل طرف ته سوچ دی، هغه مانځه ته زموږ سوچ نه وي، نو دا خو ناروا ده، په دې به الله پاک مؤاخذه کوي. لیکن یو زه په مانځه ولاړ یم یا زه په روژه کې یم، زما داسې قسمه په خپله باندې اراده نشتي چې داسې قسمه وسوسې دي او خیالات زما ناکاره خیالات زما ذهن ته راشي، لیکن بیا هم شیطان د اچي نو په دې کې موږ ګناهګار نه یو، په دې به موږ مؤاخذه نه کېږي. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دا په دې کې الله پاک زموږ مؤاخذه نه کوي، په دا معاف دي. که په مانځه کې د ځان نه خیال راځي ته یې نه راولې دا معاف دي، یا په روژه کې موږ خیالات راللو دا خیالات په خپله باندې راوستل دا د روژې د آدابو نه خلاف دي. که د بې ځان بې سوچ او بې فکر رالل نو په دې باندې ته مجبور نه یې او په دې باندې ته ماخوذ او مجرم نه یې. بالکل ټیک شو. بل سوالات خیر به کوم چې خو مې لګون ته کې پکې ورشو چې نن الحمدلله زمونږ لسمه روژه ده، یوه شرا چې کومه ده نه اولنۍ هغه ختمه کېږي لګیا دی او ماښام ته به دویمه شره شروع کېږي، نو په دې حوالې سره څه دي چې مختصر ورته ووایي چې زمونږ د ویورسونه دي چې هغه دا واوري چې د دویمه شره کې هغه څه وکړي او څه کول پکار دي چې هغه لکه مطلب د آسان هم او دغه هم. د رمضان خو ګوره د رمضان کې زمونږ هر نقل و حرکت چې وي ګنې هر نقل و حرکت دا عبادت دی، ځکه مونږ الریډي په یو د عبادت په کیفیت کې یو، د پېشمني نه واخله د روژه ماتې پورې مونږ ټول د یو عبادت په ادا کولو کې مشغول یو، زمونږ دا ټول نقل حرکت چې دی دا یو عبادت دی. ٹھیک شو دي، که مونږ جومات ته ځو نو هم عبادت دی، که مونږ خپل دکان ته ځو نو هم مونږ په عبادت کې یو، ځکه دا داسې نه کېږي چې زه دکان ته ځم نو روژه په کور کې پاتې کوم، داسې خو نه کېږي نه، زه چې چېرته ځم نو زما سره روژه ده، لہذا زما دپاره دا ضروري ده چې ما ته د دې خپل عبادت احساس وي چې زه روژه دار یم او ما د الله پاک یو اهم حکم په دې وخت کې زه پوره کوم او الله پاک در باندې په خیر سره ماښام ته ورسوي. د دې وجې نه حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ګوره په روژه کې که چېرې یو سړی ستا سره زیاتي خبره وکړي او ستا سره په جګړه شي او تا ته کنځلو مخللو نو ته ورسره د کنځلو جواب په کنځلو کې مه ورکوه او ته د هغه د بد اخلاقۍ جواب په بد اخلاقۍ کې مه ورکوه، بلکې هغه سړي ته دا ووایه چې وروره زه روژه دار یم، بس ته خفه کېږه زه ستا د خبرې جواب نه در کوم، زما روژه ده. دا دومره یو زبردسته خبره ده چې مونږ ته د دې خبرې استحضار وي چې زه روژه دار یم، نو نه به مونږ د چا سره شروع وکړو، نه به مونږ د چا د کنځلو جواب په کنځلو سره ورکړو، نه به مونږ د چا سره بد اخلاقي وکړو، لکه څنګه چې زه روژه دار یم او ما ته په معمولي خبره باندې غصه راځي، نو دغه شان دا بل سړی هم داسې دی، نو چې زه هم داسې غصه یم او دا بل هم غصه وي نو څه به دې جوړ شي، خو به خبره نقصان ته رسي او فساد ته به رسي. نو که یو سړی ګریبي وکړي یا بل ورته زما ورورې خفه کېږم او زما روژه دار وروره الله دې خوشحاله کا او اوس په دې باندې اړو باس نه کوو، ستا طبیعت هم خرابوي او زما طبیعت هم خرابېږي، د روژه ماتې نه پس په قلاره باندې کېږو نو که زما او ستا په منځ کې تنازعه ده او څه جګړه ده دا به ختمه شي که نه، نو خبره به پکې لکه جوړه پاتې شي. نو د دې خبرې د مونږه په طور خاص خیال ساتو چې به مونږ ته د دې خبرې احساس وي، لکه بعضې خلک داسې ګڼه چې هغه خبرې به نه کوي او دماغ مې کار نه کوي، نو زمونږ یو استاد خبره کوله وي دا دماغ د کار ځکه نه کوي
چې د یو غریب او د کمزوري سره نښتی دی چې غریب او کمزوری سړی دی بیا مومي نو زما بلډ پرشر هاي کیږي او زه د خود وزما او په ځان نه پوهېږم چې هغه سړی وحي مو کنزیم خو که دی د ځان د طاقتور په خوا کې کینی او دا طاقتور ته زر ناره ووایي یاره د بلډ پرشر نه هاي کیږي او دی د خود نه وځي او د دماغ کار نه پرېږدي ځکه په دې پوهه دی چې د کوم سړي سره ناست یم او دا مجلس مو وکړو نو ډېره دا د شکر دا جامې وهي او جامې مې ماتوي د بلډ پرشر به د اخره پورې په ځای باندې نارملي ټیک ټاک پیدا به نه هاي کیږي دی به نه کنځل کوي نه به قاریږي نه به د خود دی وځي خو زمونږ بدبختي دا ده چې موږ د ځان نه کمزوری سړی ووینو چې هغه ته زموږ بلډ پرشر سیوا کیږي او هغه ته موږ د خود وځو د خولې نه پوښم خېږي زور سره د کنځل نشو کولی لکه په دې پوه چې دی مې وهي په دې پوه چې دی رانه بدل اخیستی شي نو دا شی لکه نقصاني دی پکار دا دی چې په موږ کې د برداشت دی او موږ کې دی دا یي چې به لکه څنګه ماته تکلیف دی زما نه به زیات تکلیف دتی لہذا زه به د یو بل سره د شفقت او د محبت هغه رویه ساتم چې لکه د هغه روجه هم خرابه نه شي او زما روجه هم خرابه نه شي دې به الله پاک خوشحاله شي او موږ ته به د روجې هغه پوره برکات حاصل شي بل سوال شنده صاحب چا راغلی ده زما مایک بندو ځکه هغې د وجې نه خبره دغه ونه شوه بل یو ورور سوال کړی دی چې مذهب څه ته وایي مذهب څه ته وایي څه شی دي وایي مذهب څه ته وایي مذهب د چا مذهب مثلا دین زمونږ دین اسلام دی دین زمونږ دین اسلام دی بس مونږ مسلمانان یو مونږ له الله پاک د نوم یخوری د مسلم او مونږ له الله تبارک وتعالى دین راکړی دی الله پاک هغه ته اسلام وایي دا دین دی زمونږ او یو ګوره په د احکام اسلامی باندې د عمل مختلفې طریقې دي د اسلام په احکام باندې د عمل کولو مختلفې طریقې دي او دغه ټولې طریقې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سنت نه ثابت دي دغه د احادیثو نه ثابت دي نو کوم بعضې پوهانو علماو هغې کې د عبادت لپاره هغه یو لار اختیار کړې ده بل بله لار اختیار کړي بل بله لیکن د ټولو مقصد د یو الله عبادت کول دی او د ټولو دا لارې چې دي دا بالکل صحیح لارې دي ځکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک کې په دې باندې عمل شوی دی او علماو دا اختیار کړي دي لہذا دا علماو د ځان نه جوړې کړی یو شی نه چې هغې ته موږ مذهب وایو مذهب خو اصل کې لارې ته ویلی کېږي لارې ته زه چې ګوره خپل یو منزل ته ځم نو زما منزل ته د رسېدو دپاره به لارې وي زه خو په هوا نشم په یو لاره باندې به ځم نو چې زه په کومه لاره هم ځم خو زما مقصد یې وي او که دا هره لار څوک اختیار کړي نو هغه ته څوک داسې نه وایي چې دی په غلطه لاړو چا به ځان له مختصر لار اختیار کړي چا به ځان ته د خپل بل سهولت لپاره لار اختیار کړي نو دې لارو کې قباحت نشتی دا خو د انسان د خپل حق او د هغه د خپل اعتماد خبره ده چې په چا باندې اعتمادي لکه موږ ټول خو په دین باندې پوهه نه یو او نه موږ ټول علما یو او نه ټول موږ داسې پوهان خلک یو چې د قرآن او د حدیث موږ هر یو سړي ته پوره عبور پې حاصل دی داسې نه ده موږ ته خو الله پاک دا هم ویلي دي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که تاسو په خپله باندې نه پوهېږئ نو د پوهانو نه تپوس وکړئ بس ټیک شو زه به د هغه پوهانو تپوس کوم چې په چا باندې زما اعتماد دی لہذا زه پکې هغې به لاړ شم ټیک تر زه په خپله نه پوهېږم الله پاکه دا سړی ما ته پوهه ښکارېدو او په ده باندې مې اعتماد و دا لاره ته ده ښودلې ده اوس که هغه ته ټیک لاره ښودلې ده که غلطې خو وه نو د هغې وبال به په هغه باندې بالکل ټیک بالکل ټیک ډېر مننه حاجي ډېر بهترین سوال دی وکړو مطلب دا دی زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې موږ په طریقو کې او په دغه باندې نه پرېوځو موږ به د خپل اصلاح د خپل دغه مطابق به خپل کار کوو یو بل ملګری دی بلکې هغه ملګری دی دی وایي چې دغه روپو باندې د زکات په روپو باندې د زکات د روپو نه زه د خپل رور واده په هغې کولی شم که نه شم کولی کولی شي بالکل کولی شي د رور واده پې کولی شي د خور واده پې کولی شي د یو یتیم واده پې کولی شي د یو یتیم ماشوم واده پې کولی شي دا ښه خبره ده
बिल्कुल टिक बेहतरीन जवाब दे जी। बल मौलाना से जमंगा लकनन सबा पदे बाजारों के रश थे और मतलब द लॉकडाउन हुई हो ब्याम रशी नो सो परोचे के मंगता से नवई ma ho sa ya bazagалтي ga miana ho چې تاسو د بازارونو لا ته موزي هغه څنګه خبره ده جی؟ اصل چې زه به دا ویم غري جی چې دا بازار چې دی دا خو د انسان د ضرورت ځای دی. بازار چې دا د ضرورت ځای دی، نو مونږه د ضرورت لپاره بازار ته کم ځو او د چکر او د تفریح لپاره زیات ځو. که ستاسو خیال ګوره زمونږ د منګوري بازار دی او جی نو ته د منګوري سحر نه چې خلک شروع شي نو هغه بروره چې کور چې راپاسي د دې په کور کوي یا د ماسپخین نه پس په کور کې به مرګرو ته یا د خان ته وي الکه چې منګور ته چکر لاله شو منګور ته چکر لاله شو نه دی په د شاډې رې نه روان شي منګور ته چکر لا یا د خدای بندا د منګور ته چکر زده دې ټول ځان راسه او دې رش لزان راسه او زری دې په مزغوب دې دل شي دا چکر زده نو دې په د شاډې رې نه روان شي د کابل نه بر روان شي د سلسلې نه بر روان شي د ګاډي شیشې به برکړي او ټیپ یې لګوري او دا جړقه به جوړي رورا او هغه شي منګوري ته او په منګوري کې براشي په دې گرین چوک باندې سوراب خان چوک او نشاد چوک او ګاډا خان روډ باندې واپس پیپل چوک او بیا په کس روډ باندې بوزي او واپس ایرپورټ روډ تر سم شو او د په منګوري کې کیلو ټماټر نه دی غستي د سلور نو سودا نه دکړي ته منګور ته سره راغلی ورور سې چلو بالکل دا رسیل زه دا ټیک وایي ته ته مشه تاسو زه د رحیم آباد او منګورا ټیک شو نه قسم دې چې زه منګور ته ما باندې ساډو به ډیر زبردست ساډو باندې زه بازار ته نه ځم ها یو ډیر مجبورې تحت کې شي وس کم شي دی نو چې هغه د منګور نه بلېږي یو خو شي د سې چې هغه مثلا په کابل کې رښتي جو په شاډې ری کې نو جو په کابل کې شتي په کابل کې نشته یو شی جو پنجو کې وي یو شی په کانجو په کابل کې نشي کته د منګور تر پورو خبره ده خو کته الته دا شی ته بلويږي موږ د غوخه لپاره کانجو ته ضرورت وهله موږ کانجو ته ځو او د کانجو نه سره او زه غوخه منګور ته ځم یا ته خدای بندا نو کدا شی الته نه نو دغه قصابان چاته نهستي چې ته دی خورازي او دغه ته کې د میډیکل سټوري جوړی شي دي او دلته کې د سپر سټوري جوړی شي دي ته دغه د خوستا د سہولت لپاره په دې کلی کې جوړ شي نو تا ته چې یو شی په کلی کې په سہولت باندې په اسانۍ باندې ملایوي نو ته بازار ته د توک سودا له خو نه راځي خو ته پرچون سودا کې یو 2 کیلو ټماټر باندې او کیلو بینډای باخلي دا خو په کابل کې فرسي کنجو کې فرسي خو نه د خدانه موټر اغسته او کابلې موټر اغسته او نو باغی به شوړم وړو او شیشې به بندي کې او ایسی بس سٹارټ کی او ټیپ په لګي جو غره منګور ته بځي جو کتر اوځي کانجو ته د کانجو نه به منګور ته په ګنټه کې راسي بالکل جی جی دې وګه درنه چې موږ دروځي دا وخت چې پاس کو یاره و ټیم پاس کوم دا ټیم مو پاس کو ځان پاس کا ته ټیم پاس کې ټیم پاس کو موږ د ټیم پاس کول لپاره خدا طریقه ټیک نه راځي کنه په ټیم پاس کې نو ټیم مو پاس کو ځان پاس کې په دې ټیم کې عبادت وکا آرام وکا د خپل بچو سره کینا په آرام سره کینا او د چکر سره روان لري خو د چکر زی د منګوري بازار نه دی د چکر زی چې دی هغه د دینن ګولې سره چې کم د چوټا کالم دی او دغه ته کې پارک م جوړ شوی ضروره او زی په زی باندې شته الته د زی خپ سور بناسي مسلمانه یخي وبدي او هر څه پکې اندوالي پکې بلاوي د خټک پکې بلاوي نو تو سره راځي په منګوره کې ځم پرې ټکه کورولي وچ پوهه د خلکو بازار څه د چکر دار دی د ضرورت څخه الته ضرورت څخه ځکه چې الله د حضور حدیث دی حضور علیه السلام فرمایي د الله په دې باندې ناکار زيونه بازار دی ابغض البلاد عند الله هغه بازار دی او احب البلاد الى الله المساجد او د الله خوښ زيونه جمعهونه دي د الله مبغوض بازار دی ځکه په بازار کې خلک دوکي ور کوي په بازار کې خلک کنزل کوي په بازار کې خلک ملاوټ کوي په بازار کې خلک ناپ تول کم ور کوي دا خو د ګناهونو ځای دی تصویران بلګیدلی او هر قسمه تصویران او شرشاتار به پکې نو بازار خو څه ځای دی خو موږ بعضی وخت کې دا ناخوښه ځای ځکه چې زموږ مجبوري چې هغه شی ماته په کور کې نه بلويږي ځل راشم او چې کله می ضرورت پوره شي نو بیا دې په بازار کې چکر نه لګوم چې په ټول روډونو باندې ما غش نه کړې تاسو والی سي پونی چې ټول بازار چکه پر کور تر شه دی واسو کور تر خبره ختمه شو
نو د دې شی موږ د خپل وخت قدر نشتی زموږ سره د خپل وخت قدر وي دا کار څوک نه کوي نه زموږ سره د خپل پیسې قدر شته نه زموږ سره د خپل وخت قدر شته د قشنګ موږ خپل پیسې ته چې مقصد دی چې 300 لیټر تیل وښ پوهچ په دې شی باندې تباکه دا خنه ده چې دا پیسې راواله یو غریب یتیم لور کې یو کونډې لور کې یو بے وسه بے کسب باندې دا موږ نه کوو دا د خدای شان دی وسو چې دا شی مت بد کړی او دا چې د حق کار شي او چې زو یو چې د چا د ګاډي بمپر به والی چا له دروازه والی چا له د سیټ شیشه والی جو دا ټیک بالکل ټیک بل یو سوال دی چې هغه دا وایي چې دا کرونا وایرس چې کوم دی دا عذاب دی کله څه دی ګوره زه به تاسو ته دویم درایي مونږ خو ګناهګار یو دا په دې کې هیڅ شک نشته دا کفار که دیو کني هغه خو دیو ګناهګار خو مونږ مسلمانانو د چانه کم په ګناه کې نه ګوري مونږ هم ډېر ګناهګار یو اوس الله تبارک وتعالى په قران کریم کې فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وګوره او چوب باندې او په دریابونو کې فساد چکاره کیږي نو بما كسبت الناس دا د انسان د عمل نتیجه الله پاک ظالم نه دی مو الله پاک عادل بادشاہ دی الله ظالم نه دی الله په چا باندې بالکل ظلم نه کوي دا موږ تسلی ساتو الله عادل بادشاہ دی هغه ظالم نه دی لہذا الله پاک په موږ باندې د یو کار ولي کوي او زموږ سره د یو عمل الله پاک ولي کوي چې هغه زموږ د برداشت نه بهر دی خو بعضی وخت ګوره الله تبارک وتعالى په موږ باندې د مختلف تکلیفونه راولي دا تکلیف که زما د ګناه نتیجه ده خو عذاب دی او که زما ګناه نه بلکې زما په نیکو کې د دلچسپۍ نه غستو په وجه باندې دسی نو الله تبارک وتعالى دا زما د پاره یو تنبیه جوړ کی چې ته ټیک شه بیدار شه لکه ګوره یو سړی ودره او ته د مانزه د پاره را پاسې نو اذان خوشو اذان وشو در پاسلو ډیره قدا اوس ته اذان وشو نه را پاسي نو بیا بوته یو مشر راشي یو مرګره به راشي مور براشي پلار براشي الکه پاسې منځله جو کدی د اواز سره پاسو جو خبره ده او که وسو د بیا هم را پانسېدو نو مور لاړه او د املاله ور یو ډبو چې پاسه منځله ها پلار لاړو او یو ډبو ورکو چې پاسه منځله اوس دې ته وایا چې دا ډب دا عذاب دی او کدا تنبیه ده دې ته موږ عذاب نشو ویلې دا تنبیه ده دا خبرداري ده چې ستانه د موږ دا وخت تر پاسه نو دا موږ د بیدارول لپاره کله هم دي سکیږي موږ بتانو چې خامخا دا جو عذاب دی یره چې عذاب دی نو دا خو په پاکانو خلکو مرضی خو دنیا کې د عذاب یو اصول دی په دنیا کې چې عذاب الله پاک را لګي کوي نو په دې کې نیک او بد یو شان خرابېږي یو شان په خرابېږي ها بیا چې پکې د ایمان خاوندان په دې کې خراب شي نو هغه ته الله پاک داغي په جبانه ګناهونه معاف کوي او داغو درجه بلندي کی او الله پاک ور داغي په آخرت کې عوض ورکي او په دې چې کچري او بیمانه سره هغه سره د مسلو شي چې داغه د پر دنیا عذاب همي او د آخرت عذاب په کم نشي نو زموږ د مؤمن په حق کې چې هر یو حالت راشي موږ به دا خبره په خپل دل او دماغ کې مونږ کیدو چې مونږ سره د الله پاک هر معاملې چې دا د خیر نه خالی نه ده مونږ په هر شي کې د ځان لپاره خیر لټو زه به دا وایم چې ټیک ته دا کرونا خلک وي دا عذاب دی دا ټیک خبره ده لیکن زه به دا وایم چې دا کرونا عذاب دی د دې عذاب مونږ په کې ځان له خیر لټو څومره خلک او څومره خزي وي چې د سحر نه د ماخامه پورې په بازارونو کې ګرځي دي هغه خزي کنټرول شو په کور کې کېناستي څومره پلارانو چې هغه په پټول کال کې د خپل بچو سره د ماسپخین او د ماخام ډوډۍ نه وخورلي دې کرونی چوالو د ماسپخین سار ناشتا ماسپخین روټي د ماخام روټي د کرونی پوجا باندې خپل بچو سره خوري د شپې په 2 بجې به کور ته راتو او د کور باندې د خپل پاکه ناشته نو ګوره په یوشي کې به ټیک تا نقصان لکه نقصان څه دی زمون باندې قسم دی د الله پاک دوی رحم دی ځکه زمون په ملک کې د دې ریشو څومره ده د کرونا د مریضانو ریشو څومره ده یعنی دا زمون په ملک کې پر
2% هم نه ده. یعنی د کرونا وایرس چې دی زمونږ په ملک کې 2% خلکو ته هم نشتی. دا په لاک کې په 2 کسانو باندې دی. یعنی په 1 لاک خلکو کې 2 کسانو ته کرونا وایرس شوی دی. دا خو عمومي شی نه دی. ها احتیاط جدا خبره ده چې احتیاط دې مونږ کوو، لیکن مونږ دا وګورو چې به زمونږ په نمونیا باندې څومره خلک مړي، زمونږ په هیپاټایټس سی باندې څومره خلک مړي، زمونږ د ګردو د مریضان څومره په وطن کې سیوا دي، او څومره خلک دی چې هغه د ګردې ترانسپلانټ کړي دي، یا هغه ته مقصد دی چې وینه بدلیږي را بدلیږي، د تیلیسیمیا مریضان دي زمونږ په وطن کې دا هغه څومره تناسب څومره دی، یا شوګر زمونږ یو عام ورته دی چې په کم ملک کې 28% خلک دی په پاکستان کې، او دا به د 2025 د 2028 پورې دا ریشیو بشي 40%. یعنی په پاکستان کې به 40% خلکو ته د شوګر مرض لګي، او په دې کې به داسې ماشومان هم د 8% داسې ماشومان به آینده پیدا کیږي چې هغه به د مور نه پیدا کیږي، هغه به د شوګر بیمارانی او په داسې شوګر باندې باختي چې د پیدایښت سره به هغه ته انسولین کیږي. نو موږ به دې سوچ دا د خدای عذاب دی، بای موږ به دا ووایو چې دا د الله پاک د طرف نه زما د پاره تنبیه ده. الله پاک فرمایي ولنبلونکم بالحسنه والسیئه، موږ به ستاسو په ښه حالاتو او په ناکاره حالاتو باندې امتحان کوو. موږ به دا ووایو چې بای دا کرونا وایرس زما د پاره امتحان دی، په ما کې تبدیلی راځي که نه راځي؟ که ما تبدیلی راوسته زما د پاره دا کرونا رحمت دی، که په ما کې تبدیلی رانغله زما د پاره عذاب دی. بالکل ټیک بالکل ټیک. بل مولانا صاحب یو دغه دی چې نکونه واړه کولو باندې او داس ماتي کنه، په نکونو واړه کولو باندې او داس ماتي کنه، په نکونو واړه کولو یا د ویښتو په واړه کولو باندې، ویښته واړه کول، نکونه واړه کول، په دې باندې کچري د دې سره وینه زخم نه لګیدلې، وینه د جسم نه خارج شوی نه، او داس په نه ماتي په نکونو کټ کولو باندې او داس نه ماتيږي. دغه شانې په ویښتو په سر سنت جوړولو باندې په دې او داس نه ماتيږي. ها بعضې وخت کې داسې وشي چې د سړی شیو کوي یا مقصد خپل خطونه جوړوي، نو که د دې په وجه باندې زخم لګېدلی او وینه راوتي د خپل ځای نه بار شوي، نو بیا به اودس مات شوي. خو دا به د ویښتو کټ کولو په وجه باندې نه، د ناقض وضو د وینې د راوتو په وجه باندې به دا کار شي. یو خو کس سوال کړی دی، وایي چې یاره سرسایه څونه ده؟ نو زه به ورته ووایم چې سرسایه سکل تقریبا 100 روپۍ ده، او مطلب دا دی دا کوه. دی وایي چې بل یو سوال دی چې موږ سرسایه را جمع کړو په دغه کې لکه دوبۍ کې یا په سعودي عرب کې، او بیا مطلب دا هغه سرسایه چې را جمع کړو بیا پاکستان ته لیږو، نو دا ټیک ته وایي؟ بالکل ټیک ته. پاکستان ته را لیږلی شي، افریقې ته یې لیږلی شي، امریکې ته یې لیږلی شي، چې کوم ځای کې غریب دی او مستحق موجود دی هغه ته یې ولېږه. خو دا چې پیسې دی ورکوي، نو د هغې روانګي د دې روجې په دې میاشت کې پکار، د اختر نه پس نه پکار. دا خبره ضروري ده چې زما دا سرسایه د اختر د مانځه نه مخکې کم از کم د اختر د مانځه نه مخکې دی د فقیر او د مستحق لاس ته خامخا ورسېږي. بالکل ټیک شو. بل یو سوال دی، که تاسو مناسب ګڼئ جواب ورکړئ، که نه نو مه ورکوئ. وایي چې دا بیمه پالیسي څنګه ده؟ زه به تاته دا وایم بیمه پالیسي چې ده که نه جي لکه سټیټ لایف انشورنس چې دی بیمه پالیسي، د دې بیمه پالیسي متعلق زمونږ د استادانو، بلکې په دې وخت کې د عالم اسلام د مجمع الفقه الاسلامي اسلامیک فقه اکیډمي د جده کې د هغې هیډ کوارټر دی، د هغې دغه فیصلو مطابق، د هغې فتوو مطابق د دې بیمه په ځای باندې چې دا یا خو د سود په کاروبار باندې مشتمل دی، یا د جواري په کار باندې مشتمل دی، یا بل څه مسله ده، لیکن د دې متبادل دی تکافل. لکه څنګه چې ګوره زمونږ یو دی کمرشل بینکونه دي، یو زمونږ اسلامي بینکونه دي. کمرشل بینک چې کوم چې سودي کاته او سودي کاروبار کیږي، هغه ته د سټیټ بینک نه لایسنس هم د سودي بینک لپاره ملويږي چې دا کمرشل بینک ته او دا به سودي کاروبار کوي. دغه بینک والا دا خبره نشي کولای چې زه اسلامي بینک کوم، دا نشي کولای. کله چې یو کمرشل بینک ته او د خلکو ته وایي
چې بای ز اسلامي بانک یما نو سټیټ بانک په د لایسنس ضبط کی دا جرم دی دغه شانې زمونږ په دې اسلامي بانکینګ چتي اسلامي بانکونه پکښتا لکه دوبۍ اسلامیک بانک ته یا مقصد چې میزان بانک ته یا البرکا ده یا د نور یا د حبیب بانک بعضی کاونټر دي بعضی بانکونه چې پاک اسلامي بانک کاری کیږي یا د نېشنل بانک بعضی بانکونه دي یا عسکري بانک کې بعضی بانکونه یا زمونږ خیبر بانک ته چې پاغي کې په بعضو بانکونه کې اول کړی دي او الته باقاعده لایسنس لګیدل دي چې دې بانک کې با اسلامي بانک کاری کیږي نو دغه هر څوک مونږ چې دا بانک ته د چې اسلامي بانکاری کوي د سره د سټیټ بانک د طرف نه د اسلامي بانکاری لایسنس موجود دی لہذا پکار دار چې وسو سټیټ بانک هم دا خبره مدي چې تکافل چې دی لکه پاک قطر فیملی تکافل دی یا حمایه تکافل دی یا نور د زمون په دی یا جوړي تکافل دی د مختلف د تکافل اداري دي نو دې تکافل کدا د هر چا په هر نوم باندې دی لیکن د تکافل چې کوم نظام دی هغه نظام د دې علماو د فتوی مطابق د شریعت د اصول مطابق دی نو هغه کې د سره خپل کولی شي او د اسلامي بانک جوړځي ګره د مسلمان د لپاره اصل دا چې مسلمان ته یو شی حلال هم ملاويږي او حرام هم شتي نو د مسلمان د توقع ساتل پکار دي چې د به د حرام په ځای باندې حلال تزي هغه پاک او طیب چې کوم لري هغه ته موږ لاړ شو نو کماته مقصد دا چې په اسلامي بانکینګ کې ماته هم منافع راکړي لیکن هغه منافع هغه فکس نه ده هغه کمی دي شي جاتي دي شي د مدت په بنیاد باندې کثیر المیعاد شي یا کم مدت والا شي نو پاغي کې دا منافع پرسنټیج چې دا کم زیات کی دي شي یا کمرشل بانکونه شو نو هغه کې مقصد دی چې هغه فکس منافع ما تراکي نو دا فکس منافع ټیک ده د دې وجنه علما وایي چې تاسو مسلمانان هغه خپل اکاونټ کا تاسو کولاوي نو تاسو هغه بانکونو کې چې کوم کې اسلامي بانکینګ کیږي یا د دې کمرشل بانکونو هغه برانچونه چې پاغي کې اسلامي بانکاري هغه کوي پاغي کو تاسو کوي لکه د حبیب بانک هم د شتي د نېشنل بانک هم د شتي د ام سی بي بانک هم د شتي د عسکري بانک هم د شتا میزان هم دی او بانک اسلامي دوبه والا دا ټول اسلامي بانکونه دي د قشان تکافل له کپا قطر فیبلی تکافلی کا حمایه وی او کا جودي تکافل وی خود تکافل یو اسلامي د بیبي اسلامي انشورنس چې دی هغه ورته او دا ګوردا زموږ د پر ډیره د اطمینان خبره ده چې په دې وخت کې زمونږ د پاکستان چې کوم بانکونه دي نو په هغه کې د ټولو نه زیات سرمایه هغه د اسلامي بانکونو سره او د هغو دیشو چې دا هغه د نورو بانکونو په مقابله کې سیوا ده ماشاءالله او په هغه باندې اعتماد هم سیوا ده نو مخکې خدای شي نو چې موږ په دغه کې د مجبورۍ نه په کرنٹ اکاؤنٹ کې شیخ او دو لیکن شیخ وو د سودی کاروبار کوي نو لہذا کوم ته یو صحیح شی ملاويږي د بیمه د سټیټ لایف په ځای باندې یا د نور انشورنس ادارو چې هغه غیر اسلامي دي دا غي په ځای موږ تر تکافل په صورت کې یو حلال او پاک انشورنس ملاويږي نو په کار چې موږ احتیاط بالکل ټیک بل د سوال سره سوال بل راغی چې په کرنٹ اکاؤنٹ مطلب دا ز سود نه کوم اسم نه کوم خو چونګه پیسې په کور کې خودای نشم او مطلب دا ده پرون منګم کستا خیال په دې هزار کې ګل جبه کې کور ته خلک ورغتي وو کالای وړه دی او ډېر نقصان کړی دی نو مطلب دا چې په کور کې نن سبا څه شي نشي خودای نه غوي چې لکه مدام سره بل اپشن نشته سود مت خو نه کو خو پیسې دی هغه مجبوري مطلب دا د کرنٹ اکاؤنٹ एकदम دغه صدقه ده مال څه کول پکار دي کرنٹ اکاؤنٹ کې ته پیسې خودي شي پاغي یو خبره دره چې به زکات په ته خپل ورکې ځکه په کرنٹ اکاؤنٹ کې کتا ته منافع نه ملويږي په کرنٹ اکاؤنٹ کې ستاره د زکات پیسې نه کټ کیږي لہذا تاسو به د خیال ساتي چې زما اکاؤنٹ په کرنٹ کې دی کرنٹ اکاؤنٹ د زما سیوینګ نه دی او فکس ډیپوزټ نه دی نو پاغي کې موږ د دې خبرې خیال ساتو چې به کله موږ زکات ورکو نو موږ د خپل بانک نه سټیټمنټ اولو چې به زما په بانک کې څونه پیسې دي نو هغه د موږ زکات په خپل باندې ورکو او بعضی اسلامي بانکونه چې دي هغه ستاسو وینا نه بغیر کټ کوي خو کتا وته یو فارم یو پی ډی وټ ورکو چې بای لکه زه د خپل پیسو زکات په خپل ورکوم نو پکاره چې موږ د
رمضان نام اسلامي بانک کې لاړ شو او هغه ته موږ چې به زغه پیډیو جمع کوم او زه به د خپل اکاونټ نه په زکات په خپل ورکوم خپل مرزي به کوستا کټ کې بیا ته په خپل مرزي ورکا بالکل ټیک مولانا صاحب پروګرام خوري خوندو کو د یوې غنټې مو په هم نشو دا یو غنټه د سی وته لکه هغه په شانته په یو منټ په شانته خبرل زموږ ملګرو په کې ډېرې سم واغستا هر یو خپل خیالات هم زموږ سره شیر کړو اخري سوتوای او بیا دوا وړي زما خیال جذبت ول د مازه بیا ټیم کیږي اخري گزارش په داو کوم جی اخري گزارش لکه څنګه چې تاسو خبره د شو پروګرام په شروع کې وکړه چې به په دې وخت کې لکه زمونږ په دې وطن کې په ټول دنیا کې خو زمونږ د خپل ځان سره غم د خپل وطن او د خپل وګړو زموږ سره فکر یې نو موږ دی ونه دا خبره لکه مونږ په کار چې زمونږ د حکومت چارواکي دا خبره ذهن ته ورسي چې به لکه یو سړی د بهر ملک نه پستړو باندې راغی په تکلیفونو باندې راغی او مثلا د 800 په ځای د 1900 ریال په ټیکټ باندې هغه راغی پاکستان ته او تا د 2 هفتو لپاره په دغه کوارنټین کې وردن کړی دی او بیا دی ول ټیسټ وکړو ټیسټ ولوکو هغه راغی نو بیا خو په کار کې تیر اپریل چې پورته راځي کنه ټیسټ نیگیټیو راغی ونه سب دور تر 48 غنټې پس تر موږ بیا بل ټیسټ کو نو هغه هم نیگیټیو راغی نو اوس د سره کې نه ولې د دې لپاره چې د دې التسب قرضدار باندې ځان دغه وطن راويسته دي او خپل خاور په ځان راورسو نو دا دغه جرم شو دا ګناه شو چې تخپل کور ته رالی نو الته غریب خو پاتې کېدې نشي او قرضدارو کې ځان لا او هغه ځان دلته راورسي نو بیا غسه چې وسري بیا هغه مقصد دی چې په ولاړ چې سلامونه واسي خبره ختمه کی نو واقعي دا ظلم خبره ده او دا یقینا زموږ د چارواکو لپاره دا د فکر خبره ده چې بیت ظلم مونږ ولیکو یا یو سړی موږ دلته ګوره په عام محله کې یو مریض پکې ښکارې شي مشکوک دی ورته په خپله وایي چې دا مشتبه دی چې مشتبه سړی ته بوتو نو اوس هغه شاته هغه پوره محلي خو ګناه نه کوي ګوره هغه یو سړی که د هغه ټیسټ پازیټیو راشي دا مشتبه خو نه اوس یقیني شو اوس ته مقصد دی چې دغه کور ته تاله واچوه او د هغه مقصد دی چې نورو کسانو ټیسټونه وکړه نورو دا اوس په چې خلکو د شرم جوړ کړی دی په کوڅه کې ورته سپایي ناسي او لکه داسې شو چې به هغه سړي چې چغې واري قسم په دې خپل څاروي لالومه او ځان وجمه نه کور ته چې کوټې ته راخېږم نو هومره نه خلک پټېږي چې دا د کرونې هغه سړی راښکاره شو نو دا اچوت خدای په کار کوي دومره مونږ یو انسان لکه مجبوره کو او بل دا چې موږ دی وګورو کنه زموږ د بازارونو ساحل لګي زموږ د چینی مارکیټ ساحل له ته بریکوټ تلل شاته ودی ګرام تلل شا ته غنی ویني نو مقصد دا یا وخت سار نه چې نن سار په سوراب خانچو کې زموږ منګوره کې سوراب خانچو کې مقصد دا چې بانک ته دومره عظیم شان لګیدلو هغه ته کرونا نه رسید خدای شان دی خو دا مسافر چې دغه پردیس نه راځي چې ټول کالي د پاکستان د لپاره پیسې را جمع کوي چې د دغه په دوی کې کرونا راوړي او په خپل کې کرونا راوړي وو کې کرونا په پوزه کې ساتلی ده دا خو انصاف نه لري کنه لهدا فقط درې چې زموږ چارواکي په دې باندې په ځان باندې هم رحم وکړي ځکه چې دا خلک وته سبب د مسلمان په مخامخ کېږي نه زموږ د خودشي یو ککړ نظام دی چې لکه موږ دیو بل له خلاصي ګونه یو بل په موږ محتاج کیو په دې قوم ته داخله شوی چې ما ستاسو د مسافر د لپاره څه کړی دي دلته د بچو هم د حل بچو له خرچه نشتی و تاسو له خرچه نه درکو تاسو 1200 روپۍ نه رسی ځکه ستاسو د خاون چې د پاسپورت جوړ شوی دی او تاسو خاون په دوبۍ کې ناشته نو د دوبۍ کې ناشته او دا خو درې میاشتې وشي په کور په دیره کې ناشته دا سره خو دیره د خرچي پیسې دي نو دا ټول خبرې زموږ لپاره د توجه دي چې زموږ چارواکي دي ته توجه وکړي او څومره چې موږ حکومت خو د دې لپاره چې د خپل قوم مشکلات کم کړي حکومت بنیادی مقصد دا دی چې د خپل قوم مشکلات کموي د قوم مشکلات بس یو کوي خو موږ د شي بدبختینا په داسې وطن کې خدای ګیر کړی چې اوس ته اختلارم نشي کولای شو موږ څو کوم نه ځانته بالکل دا ټیک وایي بالکل دا ټیک وایي دا یو کا سوال وګه اخري وایي چې را زرانه ځان له جمع کولای شي کنه شي کولای چې زرانه جمع کولای ځا ارس کومجی د زنانو متعلق حکم داري چې د هغو جمعات تراتل د عام منځونو لپاره دا خو بهتره خبره نه ده
د زنانه د لپاره په خپل کور کې دننه په کور کې بیا په خپل کمره کې او د کمرې په ګوټ کې موږ کول دا زیات د خیر باعث دي. ټیک شو. نو د فتنې دور دا جایز نه ده. خو په یو کور کې یو زنانه دسی چې هغه د قران کریم حافظه ده مثلا او د قران کریم حافظه د لپاره دا خبره ضروری ده چې هغه کپرو تراویح کې د خپل قران کریم و نوري نو دا غینه به قران کریم هیر شي. د دې وجنه دغه زمونږ د حافظه خور کدا په خپل کور کې د محلي زنانه بندور نه راغونډي د خپل کور زنانه دو درې زنانه پسې ودرېږي دا به شاته تینه ودرېږي. د خزو د مانزه طریقه دا ده چې د خزو امام چې وي دا به د دې په صف په منځ کې ودرېږي دا به مخ ودرېږي د صف په منځ کې ودرېږي یو طرف ته دو زنانه بل خوا دو زنانه په منځ کې به دا امام ودرېږي. لیکن دشت نشي کېدای چې امامت مخ کې ودرېږي او د سړو په شان د مقتدیان د شاته ودرېږي. دا په هغه صورت کې دا چې کله دا ضروری وي چې به لکه د دې زنانه قران کریم کچه پاتې شي قران کریم به تهیر شي. لہذا کوم د سی وکړو چې به لکه د دې د قران کریم د محفوظ پاتې کول لپاره د تراویح کوي نو په کلی کې به اعلان نه کوي بغیر د تعدینا بغیر د نور د جمع کولنا د خپل کور یا مقصد دی کې دی یو بل حافظه ملګری ده هغه سره ودرې ده او دا وایي چې به 15 سپاری به تووري 15 به زووروما بیا به 15 تووري 15 به زووروما د دوه قران کریم دور به مکمل شي دا ټیکتله جایز ده. بالکل ټیک. لیکن د باقاعده رواج جوړول لکه زمون خدا بد قسمتي چې مونږه کله مونږ ته لک شانې گنجائش ملو شي نو هغه کې بیا مونږ ډیر ځات ځان د گنجائش وسعت کوشش کوو. هر شی په یو حد کې دنه پکار دی چې دا په خپل دا به ان شاء الله بهتري. بالکل دعا وغواړي مولانا صاحب ما خیال د مانځه ټیم کېږي بیا نو مانځه لا بزو دعا وغواړي جی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا بارك وصلي وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. اسالك موجبات رحمتك مغفرتك والسلامة من كل غنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا الله زمن كل گناهنا معاف کی دوی والا گناهنا زمن معاف کی. الله تبارک وتعالى سنة مسلمانو فاتشوی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت الله پاک د ټولو قابل مغفرت نصیب کی. الله پاک جنت الفردوس او خپل رضای نصیب کی. الہ العالمین مسلمانان ژوندي دي الله پاک داغو د ایمان او د اعمالو حفاظت نصیب کی. الہ العالمین داغو د مال د عزت او ابرو حفاظت نصیب کی. الہ العالمین د هر قسمه لا علاج مرزونو د ناکاره مرزونو نظام د حفاظت نصیب کی. الہ العالمین د کرونا د کوم وبا چې په ټول عالم کې خورشید الله پاک خالص په خپل قدرت کامله سره الله پاک ته وچته کی او الله پاک ټول انسانانو او مسلمانانو له الله پاک صحت او عافیت او سلامتی ورکی او سره چې مسلمانان په دې کې وفات شوي دي الله پاک هغه ته د شجاع نصیب کی. الہ العالمین داغو په کورونه کې الله پاک خیر او برکت نازل کی. الہ العالمین هر قسمه حفاظت نصیب کی. سونه مسافرونو زمونږ پریشان حال دي الله پاک د ټول پریشانی په خوشالو باندې بدلی کی. مشکلات پروردگار کی او په صحت او عافیت باندې الله پاک خپل کورونو ته په ډکه منګول سره راولي. الہ العالمین پر روزګار کې خیر او برکت واچوي او هر قسمه حفاظت زموږ ټول نصیب. صلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ډیره مننه مولانا صاحب. پتلو تلو کې یو سوال دی وای چې یاره زما ایته خراب ده او مطلب دا د ترویح بخلی راځي چې په دې روزه ماتي کنه ماتي ترویح او بخلی دا به توکی واپس به تیرینا ترویح او چې خلی راځي نو دې تیرینا چې توکی نه اس پکې نشته. ٹھیک بالکل صحیح. ډیره مننه مولانا صاحب. سبب که خیر بیا ملاقات کو او زمونږ څومره چې ناظرین دي هغه د پاره تاسو خصوصي دعاګانې غواړئ نو الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي الله دې په ژوندۍ کې برکت واچي او خدای دې خوشاله ساته او موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتي تاسو هم یاد ساتو. ډیره مننه چې د الله په امان
د مولانا صاحب خبر تاسو اورئ زمونږ هغه چې کومې خبرې وکړې او کم دغه د زمانه د پروګرام مقصد صرف او صرف دا دی چې زمونږ د خپل ټایم زمونږ سره د یو نیمه غنټه یا د پاسه یو غنټه تقریبا زمونږ څخه په باندې یو غنټه ته پروګرام ورسېدو نو چې زه دا وایم چې را په دې کې ټیک ته ډېره ګڼه نه مطلب دا د لک کسان وته ناسي اوس ته اویا کسان ناستي خو اویا هغه ناستي او یو دویم یو سره زم دوه بیا شو نو دوه یا کسان وته موږ ناسو هغه ته مخه خبره ورسو او بیا وروسته هم دا پروګرام چې کوم دی مسلسل کته کیږي او هغه د یو په ریکارډ مپاتې شي او خبره هر ټایم تراړولې شي هر ټایم زموږ د خبرو مقصد دا دی موږ بالکل په دا کې نه پریوزو په کشیدګۍ کې چې مطلب دا ټیک ده دا غلطه ده چې څوک کار کوي هغه خپل ځای ټیک دی بل ما د ضلع د صوبایي حکومت لا وفاقي حکومت له دا مشوره ورکوله چې یاره دا کم کسان تاسو په لاهور کې یا په ملتان کې یا د ملک په بل ځایونو کې په قرنطینه کې اچوي او هغه ورځې اته ورځې وشوي هغه خپل کورون ریش راتلې په اوپس د بلونو د هوټلو بلونه په کم دی روان دي 15,000 روپۍ او شپه 1,000 روپۍ او مطلب دا یو ټیم کانه ده نو که تاسو مهرباني وکړئ او دا کسان هغه ټیسټونه وشو هغه نیگیټیو دی خو بیا وته وایي چې مطلب دا کسان تر دا به موږ ډي سي متعلقه ضلع ډي سي ته حواله کوو نو چې تاسو 15 شپږ ورځې او 10 ورځې پسې حواله کوئ نو ټیسټ هم نیگیټیو دی د دې نه خدانه چې په اول ورځ هغه دغه ته حواله کوي متعلقه ضلع ته حواله کوي هغه په خپل کالج کې په خپل دا کې چې کوم دی په قرنطینه کې واچي دلته په هر ضلع کې خپل قرنطینه سنټر جوړ شوی دي د کور نه بول ډوډۍ چې په انتظامیه بوله په طریقه باندې کم چې سوپیز دي هغه کې باور کوي هغه به تاوان نه کیږي بل هغه به صحتياب کیږي هغه نفسیاتي مریضوم نه جوړيږي بل په حکومت باندې به تنقیدوم نه کیږي ځکه چې په دې کې خدا شک او شبهات بالکل واضح دي چې مطلب دا دی یو سړی 48 غنټه پس تر هغه ټیسټ وکي او بیا ولا مطلب دا وا تورځ پس ولا هغه ټیسټ رزلټ راوړي نو د دې مقصد دا شو چې ته په دې هوټل کې کمیشن علي ته په دې هوټل کې مطلب دا د برابرې صدار ځکه چې یو بزنس څه کولاو کړی دی نو دا شبهات دي په کار چې د خلکو له لیو پر کړی شي زمونږ مسافر زمونږ رونه چې کوم دی هغه ډېر زیات په دې وخت کې متاثر دي دا غواز جوړېده په کار دي او انتظامیه له بدین نوټس غسته واړي په لوی الله سپارم چې چرته خاده او آباد اوسه خوشاله اوسه سبب بیا بل پروګرام کې ان شاء الله د مولانا صاحب سره نور مسایل باندې باس کو او خپل وخت په قیمت کو په لوی الله سپارم د الله پامان السلام علیکم